مننه ستام ډیره مننه ستا خبرې هم سم انداز دی ښه. ټیک ټاک ته اوس جاري دی که نه؟ ټیک ټاک جی لږ کم شوی دی او ګانې لږ زیاتې شوي دي او مونږ دا کم مینوال دي یا ګانې هم خوښوي. درمندو مې را سره ولاړه د پښتنو دپاره یو ښه پیغام چې سټیټ ته راشي نو ټول پښتانه خاندئ. میم یو جهان مننه ماشاءالله ستاسو خبرې ستاسو انداز. مننه ستام ډیره مننه ستا خبرې هم سم انداز دی ښه. ما انداز دی او که نه میم ټیک ټاک باندې ماشاءالله ډېر خلک هم خوښوي ډېر خلک در سره مینه محبت لري. سب میسج بیسیکلی زما پہچان ټیک ټاک نه دی زما پہچان خبر دی خبر ٹی وی او شگفتہ خان اور مطلب زما چې کوم پیژنګلو دی بیسیکلی پښتو په حواله باندې نو هغه خبر دی او ټیک ټاک دا خدا خو سره لاله دادی مطلب دادی خو بیا الحمدلله چې زما څومره پښتانه دي هغې ماله ډېره مینه راکړې ده او ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. فیصل مروت بھائی چې کوم شو ډیفینیټلی فیصل ډېر زبردست ایونټ دی او ډېر زبردست ارګنایز کړ ماشاءالله ډېر ښه سینګرانو سره ډېر مودو پس ملاقاتونه وشو ولې چې کرونا د وجې نه 2 کاله بالکل مونږ فنکشن زما فرست ټایم دا دوباره لایف فنکشن او هغه وخت کې خو دا چې هفته کې به یو ځل اسلام آباد کې لازمي مونږ څه ناسه اکټیویټیز کولو نو ډېره موده پس هغه یادونه تازه شو او ډېر خوندور پروګرام او ډېر مزیدار اور میم چې وګورو زموږ پښتانه مطلب قسم په قسم کله پې کرونا راشي کله پې یو څه راشي کله پې بل څه راشي ډېر زیات دردي دي که نه نه د پښتنو خبره نه ده بیسیکلی دا پوره د مونږ چې څومره آل پاکستان نه آل ورلډ دا یو داسې راغلی دویمه دا ده چې الله لاک شکر دی چې اوس لږ شانتې رحم شو او پته څه راضي د انسان د خپل اعمالونو نه نو لږ شانتې ځان باندې توجه ورکول پکار دی چې مونږ نه چېرته غلطي شوې ده مونږ نه چېرته داسې څه وشو چې مونږ د هغه نظر کې رالو سختې کې رالو نو زما خیال دی لږ شانتې به ځان باندې توجه ورکړي نو انشاءالله دغه به نه میم سټیټس باندې ودرېږي نو ټول پښتانه راته زنده آباد مرده آباد میم راغلی یو خپل روب دی که نه چې نن به زمونږ په دې وساست باندې زمونږ دغه فالوورز مینوال چې کوم تا ګوري دی له به څه وایي دی له به زه دا وایم چې چینل زیات نه زیات سبسکرایب کوي او زیات نه زیات ویډیو شیئر کوي او دویمه دا ده چې دا چې کوم پښتانه نوې کل والا دي هلکان او سپیشل دا زلمي د دې لازمي مرسته کوي ولې چې دوی به تاسو ته د پښتو اصل شکل ښایي دوی به تاسو ته د پښتو اصل چې کوم کردار دی هغه به ښایي او یو باشعور پښتون به درته ښایي نو لازمي تاسو دا ګورئ. میم چېرته غزل ټپه شعر نه ماله غزل ټپې شعرونه راتلل نو بیا څه خو به درځي که نه ماله چې راځي هغه د ما انتظار کوي ورشئ میم یو جهان مننه ګرانو کتونکو دغه میم پښتنو دپاره خندا پیدا کوي چېرته مزې مونږ به نور ملګرو سره هم خبرې کوو. فیصل بھائی یو جهان مننه څنګه السلام علیکم تھینک یو سو مچ تاسو رالی او ډېره مننه کوم ستاسو او امید دی چې شو به هم خوښوي او په ښه طریقې ارګنایز شوې ده او ډېر ټایم نه د کرونا د وجه نه او دې د وجه نه فیملیز دپاره څه ایونټ نو ما دا وغوښتل چې یو فیملی ایونټ کوم چې فیملیز راشي سټوډنټس راشي او یو په ښه طریقې باندې انجوای کړي. فیصل بھائی دا سوچ څنګه راغلو پښتنو ته رابدل او هغې په مخ خندا پیدا کول ډېره ګرانه نه بس ګران نه دی خو بس دی کې مونږ وایو چې لکه یو ښه سوچ سره یو ښه شی پښتنو یو چې مونږ کم کلچر ده اب مونږ چې دا کم پنجابیان دي یا اردو سپیکینګ خلک دي دې له پته ولګي چې پېښور شاته نه دی پښتنو کې دومره جذبه ده جوش ده او هغه دی که نه چې مطلب پښتانه هر څه کې مخکې دي هر څه کې مخکې دي بیا سنګران هغه خلک چې اورې چې څوک ورته پسې نظر ګورم نه هغه خلک تاسو روچت کړي دي او دې ایونټ ته تاسو راغوښتي دي که وګورئ زمونږ سرسانګ تاسو ورسره ګانې هم ویلي زمونږ مورکې چې د پښتو لپاره ډېر کار کړی دی داسې نور سنګران زرسانګ بیبي خو لیجنډ ده دې نه علاوه زیک افریدي دی سنا تاجک ته عرفان خان دی چې کې پی کې څومره ټاپ ښه آرټسټان دي الحمدلله او انشاءالله چې ټول هم دې شو ته راغلي دي او کراؤډ خو تاسو وکتو چې سکسسفل شو ده او انشاءالله کوشش هم دی چې داسې هر کال 2 کالو کې داسې یو شو ارګنایز مطلب بار بار به تاسو راځئ کال کې یا میاشت کې مطلب د خلکو د پښتنو دپاره به په مخ خندا پیدا انشاءالله جی انشاءالله همدا کوشش هم دی یو جهان مننه فیصل بھائی ټیک ټاک ته اوس جاري دی که نه ټیک ټاک جی لږ کم شوی دی او ګانې لږ زیاتې شوي دي
او مونږ د کم مینوال دی غانې هم خوښي نو بس کله کله سون دراوړې دي سون درا سونگز تراللو اصل کې ټیک ټاک چې ما کله شروع کولو هغه ټایم کې ما اوله غانا راغلی و او بس پاپولریټي ما ته په سنگینګ کې ملاو شو سوري ټیک ټاک کې ملاو شو نو بس به چې ما او سنگینګ پراپر سٹارټ کړو هغه الحمدلله خلک وخی پښتانه دي ډېر پښتانه موګه ته ټیک ټاک لکه هغه یوز کوي خو ډېر مطلب سکرین مخ ته راځي خو هغه سره هغه بیهیویر مطلب د هغه چې څنګه راځي او ډېر خويندو مېندو سره هغه ګډاګانې کوي او بار بار راځي هغه ته سم میسج مطلب ټیک ټاک څنګه یوز کوي اوس خو بیا کولو شو کنه ټیک ټاک اوس بیا کولو شو او زه خو دا ویل غواړم چې یو په ښه طریقه یو پوزټیو طریقې باندې ټیک ټاک یوز پکار دی او پوره کوشش هم دی چې څوک هرټ نه کو په ټیک ټاک باندې څه غلط کانټینټ ورنکو او زما خو پوره کوشش ته ان شاء الله نور ته بم زداوم چې خې ویډیوز جوړي او په طریقې باندې راځي ټول چې څومره ستا مینوال دي ستا یاران دوستان دي ټول ټیک ټاکران دي د ستا غږ به اوري ستا اواز به اوري هغې ته څه میسج دی څه پیغام دی پیغام دا دی جی چې ټیک ټاک یو ډېر ښه ایپ دی هغې کې ولګریټي او دا شی خو بیخي الاؤډ دی نه تاسو ته به پته وي دا څلور پنځه میاشتې ټیک ټاک بین هم دی د وجې نه خو خبر دا ده چې ټیک ټاک کې یو ګیلاس هم راشي نو هغه هم ته ویډیو تا ولا بین شي نو داسې یو نیمه ویډیو وي چې ټیک ټاک کې اوس پاربونو خلک دي نو مس شي یا په ټیک ټاک راشي نو بس ټیک ټاک بدنامي وي نو زه دا ویل غواړم چې څومره ښه کانټینټ ښه شی ورکولی شي هغه اپلوډ کوي او زموږ پښتانه به انشاءالله ټول خوښوي کم پښتانه راغلي ستاسو د محفل ته رنګ ورکو کاغه سنگر وګورئ ماشاءالله زرسانګه یا داسې نور ښه سنګران راغلي دي هغې لپاره څه زه د دې ډېر مشکور یم او زما 2 کاله ټول کېږي دې فیلډ کې او دا ټول ما سره ډېر مینه کوي او زه پرې ډېر ګران یم او زه ډېر شکر ګزار یم الله ډېر عزت را دی زموږ پښتنو ډېر عزت را دی او زه ډېر شکر ګزار یم د ټولو خلکو ډېره مننه فیصل وایي یو جهان مننه یاره مروت قوم دی او تکړه قوم دی او پښتانه قوم دی دې راغونډ کړی یوازې یار دې پښتون یوازې سوچ کړی دی او راغونډ کړی دي مکمل سنګران ځکه چې دا خلک دغه خلکو له عزت ورکړو نو موږ هم پکار دي یاره فیصل له موږ سپورټ ورکړو موږ دغه پښتانه ټول یو ځای شو او داسې خلک یو مقام ورکړو چا سنګر دپاره سوچ کړی دی کم کس راپاڅې دی دغه ینګ کول دغه تکړه پښتون دغه سپورټ کې او داسې راوبیښ شي چې نور بار بار راشي او دغه خپرونې وړاندې کړي